بسم الله الرحمن الرحیم. صفا او اصحاب صفا. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه کې وو نو بیت المقدس طرف ته به منځ کاوه په داسې شان سره چې بیت الله به هم مخې ته راتلو. چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو دا صورت نه جوړېده چې بیت الله ته دی بیت المقدس ته دی مخکې او بیت الله مخې له راشي، دواړه په یو سمت نه وو. د الله د حکم مطابق 14 یا 18 میاشتې بیت المقدس طرف ته منځ وکړو. د دې نه مخکې چې د قبله تحویل وشي د بیت الله طرف ته قبله بدله شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د کعبه طرف ته شوق او میلان او داعیه پیدا شو. بار بار به اسمان ته کتل او دا خواهش شو چې کعبه قبله شي. تقریبا د شعبان په نیمه کې د هجرت په دویم کال دا حکم نازل شو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام او کعبه طرف ته مخ وګرځوا. دا د تحویل قبله ابتدایي مرحله و. مسجد نبوي چې جوړ شو نو قبله پکې بیت المقدس طرف ته جوړه، چې کعبه طرف ته قبله بدله شو او د مسجد نبوي رخ هم د بیت الله او کعبه طرف ته بدل شو. نو د بیت المقدس یعنی د قبله اول طرف ته چې کوم دیوال پاتې شو او د هغې سره متصل ځای هغه د فقراء او غرباء د اوسېدو لپاره جوړ شو. په هغې کې به مساکین فقراء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای راست شاگردان د اولنۍ مدرسې طالبان او د علوم نبویه او عاشقان دا اوسېدل. صفا اصل کې سوري ته وایي، د سوري والا زیتا دا د ضعیف او کمزور مسلمانان او د فقراو شکر کوونکو چې په خپل فقر صرف دا نه چې صبر کوي بلکې د امراو او د اغنیاو نه زیات شاکرینو او خوشاله چې کله به احادیث مبارکه او کلمات نبویه اوریدل او د هغې په غرض دلته جمع شوي وو نو د دوی نه لوږه تنده تکلیف هر څه هېرو. دوی غوږونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو د اوریدلو دپاره او سترګې د جمال نبوي د دیدار دپاره او ژبې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د ورد دپاره. غرض دا چې ټول بدنونه د خدمت نبوي صلی الله علیه وسلم دپاره پیش کړي. د دې د دنیا د تجارت زراعت کاروبار سره سکار روزګار او تعلق نه و، بس د خپل تعلیم او تعلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او محبت دا د دوی کار او روزګار. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما او یا اصحاب الصفه داسې لیدلي دي چې د هغوی سره صادر قدر هم نه و، صرف ته بند یا کمبل به چې په خپلو غاړو کې به یې راچولی او عورتونه قدر دا به پې پټ کړي او نور بدنونه به ټول بربنډ. واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه هم په اصحاب صفو کې وم
مونږ سره یو داسې سړی نه و چې د هغه سره د پوره کپړي د ګرمۍ او د خولو د وجې نه چې کومې کپړې به زمونږ په بدن وي هغه به بدبویه شوې وي چې دا بدبویي بارګاه خداوندي کې د زرګونه نظافتونو نه زیاته محبوبه وه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په هغه ذات مې د قسم چې دا هغه نه سوا بل معبود نشته چې ډېر اوقات کې به مونږ داسې وږي شو چې د لوږې د وجې نه به ځمکه د ځمکې سره سینه ولګوله د دې وجې نه چې د ځمکې د نم او د یخوالي د وجې نه زمونږ د خېټې د لوږې ګرمایش کم شي. یو ورځ وای په لاره کې کېناستم د سخت لوږې د وجې نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را باندې تیر شي. هغه نه مې د یو آیت متعلق تپوس وکړو او په هغه آیت زه ډېر ښه پوهېدم خو مطلب مې دا و چې دی راته د ډوډۍ ست وکړي چې ما سره لاړ شه. هغه راته د آیت جواب راکړه خو څه راته ونه ویل. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې لاره تېرېده ما ته د دې آیت متعلق تپوس وکړو او قسم دې په دې آیت وایي زه ډېر ښه پوهېدم. هغه ماله جواب راکړه خو د خوراک باره کې راته څه ونه ویل. څه وخت وروسته ابوالقاسم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راښکاره شو چې زه د لرې نه ولیدم پوه شم او مسکی شم او راته ویې فرمایل ابو هریره خو د محبت د وجې نه به ورته ابو هیر ما ورته عرض وکړی د الله پیغمبر زه حاضر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل بس ما پسې راځه. زه د ده سره روان شم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاشانه نبوت دربار نبوت د دواړو جهانو د سردار درګاه ته ورسېدلو نو چې په دې کې د کور کې وکتل نو صرف یوه پیاله پی وي بس یو کټوره یا پیاله یا یو جام د پیو نه ډک نور هېڅ نه و د خوراک. دا د دواړو جهانو د سردار کور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د څه دي د کوم ځای نه راغلي؟ کور والا ورته وفرمایل دا پلانکي سړي ته د هدیه رالیږلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو او ما ته یې ویلې ابو هریره ورشه اصحاب صفه ټول راوغواړه د اسلام میلمانه دي. وایي دا خبره زما په دې زړه لږ سخته ولګېده. وجه دا وه ما ویلې یو کټوری پی دي نو دا به څنګه شي زه هم داسې یم او تقریبا اویا اصحاب صفه دي چې هغوی ټول راشي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول هم دا ده چې په چا میلمانه راوغواړي نو خوراک د هغه په لاس تقسیموي. نو مطلب دا شه چې دوی ټولو نه به وروسته زه څکم. اصحاب صفه مې ټول راوغوښتل. چې ټول راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق یو ته په ما پی نیولې وه هغه بس کلې ټول ماړه شو. آخره کې زه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې شو. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوس کا. ما اوس کړ بیا راته نور اوس کا نور مې اوس کړ تر دې پورې چې ښه سیرابه شو موړ شو. بیا یې راته ویلې اوس که ما ورته ویل قربان نور گنجایش نشته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیو دا کټوری واخیست
بسم الله ویل ویست. بخاری شریف روایت ته او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې لګو خوراک باندې بدلېرو کسانو کار کړی د اصحاب صفو دا شان زندگی و. عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې اصحاب صفه فقیران نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماخام کې په صحابه تقسیم کړو. چا سره بدو تنان لاړل او چا سره درې او چې کوم په پاتې شو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره دیوال. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زهم په اصحاب صفو کې چې شام چې ماخام بشو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پټول حاضر شو. اغنیا او صحابه سره دو درې او ډېر لګل او چې څومره په پاتې شو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره بوتل او په خوراک کې به شریک کړ. واپس به بیا راغلو جمعات کې به وده کېدو مسجد نبوي کې. طالبان دې جمعات کې وده کېدې چې تبلیغیان د دین والا او کورونه نو مسجد نبوي کې دوستنې وي او د هغې دواړو په منځ کې یو رسۍ راځوړنده وه. انصار صحابه به د خپلو باغونو نه د کجورو وږي راوړل او په هغې رسۍ کې به یې راځوړندول. دا د اصحاب صفو خوراک و وظیفه یې وه. ماښام لبه په دوی دو څلور حسب ضرورت کجوري تقسیمولې. کله به داسې وشو د دې کجورو نگران معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د طالبانو نگرانی به معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دیم طالب العلم و اصحاب صفو کې عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو او په مبارک لاس کې امسا وه. دې رسۍ ته وکتل چې د کجورو دا وږي پکې راځړندې یو یې پکې بېکاره ولیدو په دې امسا یې داسې ووه. او دا یو فرمایل چې د دې صدقې والا له پکار و چې د دې نه بهتر وږی د کجورو راوړی ځکه د خدای په نوم خو به ښه شی ورکړي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین طالبانو یو بل حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی و چې د هر باغ والا به یو وږی راوړي او د دې مساکینو طالبانو دپاره به جومات کې راځوړندی. دا روایت حافظ ابن حجر فتح الباری کې ذکر کړی او طحاوی شریف کې روایت ده د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې په هر لسو وږو کې یو وږی د جومات کې به د مساکینو دپاره او مسافرو طالبانو دپاره ایښودل کېږي. وظیفه داسې وه چې خلکو به په خپله جومات ته راوړه او دا ډېر بهترین کار دی. فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به اصحاب صفو باندې لوږه دومره تنګه شوه او زیاته شوه چې بېهوشه به شو. بهر نه به مسافر مېلمانه خلک راغلي وفدونه د هغوی به دا خیال شو چې دا لکه چې لیوني دي او لیوني به نه و د لوږې نه به راغورځېدل مانځی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ولیدل ورته ویلې به او بشارت او زیری به ورکاو لو تعلمون ما لکم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجه. که تاسو ته پته ولګي چې خدای تاسو د جنت کې کوم نعمتونه تیار کړي نو ستاسو به دا خوښه شي چې فقر او حاجت هم نور هم زیات شي او دا تکلیف تر باندې تېر شي. دا بشارتونه به ورکوم. دا طالبانو ګورئ د علوم نبویه او دومره تکلیفونه تېر کړي وو په دین کې او دا اولنۍ مدرسه وه
او منتظم او محتمم او معلم د دوړو جهان سردار معلم کائنات صلی الله علیه وسلم. اصحاب صفه سمرو د اصحاب صفه تعداد به کم و زیات کېده، کله به کم و کله به زیات، کله به 400 ته ورسېده او کم نه کم به بیا 80 کسان، 80 کم به واده و که کور به برابر څه نو هغه به کم شو، غزا له به لاړل، جهاد له نو هغه به کم شو. او نور بل څوک اجنبي صحابي به راغی، کور به نه و، د بل وطن نه به راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې داخل که صفه کې. د یو څو اصحاب صفه مبارکو نمونه دا دي: ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، صحیب ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مرصد رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هم د نکاح نه وړاندې په اصحاب صفه کې وو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زهد د دنیا سره د بې رغبتۍ او د تعلیم یو ابتدایي مدرسه وه چې مقیم طالبان پکې اوسېدل او علوم نبویه به حاصلول، دې ته اصحاب صفه وایي. او د ټولو تر قیامته پورې چې څومره تعلیمي ادارې او د دین مدارس او خانقاهونه او د دعوت مراکز جوړیږي، د هغې ټولو بنیاد صفه او اصحاب صفه دي. بنیاد صفه او اصحاب صفه دي ځکه هغه د اسلام اولنۍ مدرسه وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم درسګاه وه. د هجرت په دویم کال د رمضان شریف روژه هم فرض شوه او د اختر مونځ هم ضروري شو او قرباني د قربانۍ حکم راغی. دا بعضې احکامات د هجرت